یو سره ترانسپورټر دی بسونه یې دي ټرکونه یې دي غټې غټې ټریلې دي او په کري باندې چلی را چلی نو د یو بس د یو ټرکو د ټریلې لکونه روپۍ قیمت دی زکات پکې نشته د هغې نه چې کومه کرۍ راځي او بیا د کال چې کله پوره کېږي هغه ټوله کرۍ چې کومه د سره صافي پاتې ده د هغې زکات به ورکوي او که د کال په منځ منځ کې پیسې راځي دی به بل بس اخلي پیسې راځي دی به بل بس اخلي پیسې راځي دی به بل بس اخلي یا پیسې راځي دی به بل دکان اخلي او د کرۍ په نیت پیسې منځ منځ کې راځي او بل کور پې اخلي د کرۍ په نیت بیا به د باندې زکات نشته دي چې پیسې ورسره نقد نه جمع کېږي زکات نشته دغه رنګې چې کوم خلک د کراکرۍ کار کوي او ودونو کې غمونو کې خادو کې کراکریانې خلکو د په کرۍ ورکوي نو که دغه کراکریانې ورسره په ګودامونو کې د لکونو روپو وي د هغې کې زکات نشته دی د هغې نه چې کومه کرۍ راغونډېږي هغې به زکات ورکوي او بیا کومې سوزکیانې ودرولي دي او شازورونه یې ودرولي دي او سپلایي کوي هغې کې هم زکات نشته ځکه هغه اموال تجارت نه هغه د تجارت اسباب دي دغه رنګې یو عالم دی او د هغه سره په کور کې کتابونه دي او د لکونو روپو کتابونه دي خو دغه کتابونه د کتو په نیت باندې اغوستي دي د خرڅ په نیت نه دي اغوستي نو که دغه کتاب داسې کتاب وي چې په کلونو کې هم د هغې د کتو موقع میلونی شي خو هم په هغې کې ورباندې زکات نشته دي دا مونږ ته بدلېږي بعضې وخت کې به یو کتاب 2 کاله پروتي او نه به پکارېږي او بعضې وخت کې یو مسله راپېښه شي بیا به ورپسې ګرځي بیا به په یو کتاب کې را پیدا شي او چې هغه کتاب در سره نه بیا به یا ورپسې مکتبو ته ځي یا به یې د بل عالم نه راغواړي او کم دکانداران مثلا جګي مالکي دي او ګودامونه یې دکانونه یې د کتابونو نه ډک دي او د خرڅ په نیت باندې پراته دي نو بیا هر کالي په دغه دکاندارانو باندې د دې کتابونو زکات شته په دغه کتابونو کې قرآن مجیدونه هم پراته وي که نه نو د هغې قیمت به هم لګوي او د هغې به هم زکات ورکوي ځکه هغه مصحف هغه کاغذونه او هغه لیکایي خو د خرڅ په نیت باندې هغه ایښي دي په دوکان کې نو دا عام ثابته ده عام قانون دی ګجر دی او د دنیا میخې ساتلی دي او یو میخه د 2-3 لکو روپو ده یو غوا د 2-3 لکو روپو ده او دا د ساتلی دي د پیو په نیت پیتې راځي او هغه پی خرڅوي دا میخې دا غواګانې د پخپله د دې هغه سرونه د خرڅ په نیت باندې نه دي اغوستي نو په دغه ګجر باندې د دې میخو او د غواګانو په سر کې زکات نشته کمې پی خرڅوي او هغه پیسې راځي او جمع کېږي او کال پې واوښتلو څومره به چې ورسره جمع وي د هغې زکات به ورکوي او د دې متبادل د زناورو کاروباري دي زناور اخلي او خرڅوي اخلي او خرڅوي نو بیا که د هغه سره یو څاروی په کور کې ولاړو او اغشتې په دې نیتو چې دا به زه خرڅومه نو د یو څاروي قیمت هم نن سبا لږ 2 لکه روپۍ دی نو بیا به دغه سړي باندې په دغه یو څاروي کې هم شته یو سړی زمیندار دی په سونو جریبونو ځمکه یې ده او د هغه ځمکې د اړولو دپاره د کرلو دپاره یې قلبې ساتلي دي ویانې ساتلي دي او د یوې قلبې قیمت لکونه روپۍ دی
نو دغه زمیندار باندې نه پس مکه کې زکات شته او نه د دې قلبو په سر کې ور باندې زکات شته. ها چې کوم زمکه وکړي او د هغې نه چې کوم حاصلات راوځي د هغې کې بیا په ده باندې زکات شته. دا عام اصول عامه طریقه ده. دغه رنګې نن سبا لکه عام رواج دی، ډاکټران دي او ګڼ ډاکټران راجمع شي او اسپتال جوړ کړي، کرون روپۍ ورباندې ولګي، بلډینګ باندې هم په ځمکه باندې هم، او بیا هغې کې چې د ټیسټ او د ایکسرو ماشینونه پراته دي هم د لکونو د کرون روپۍ وي، نو په دې کې په هغوی باندې زکات نشته دی. ها د دې اسپتال نه چې کومه آمدني راځي په هغه آمدنۍ کې زکات. د یو سړي پریسونه دي، چاپخانې دي، د دنیا کتابونه چاپ کوي، رسیدونه چاپ کوي، رجسټرونه کاپي چاپ کوي، او د یو پریس قیمت لکونه روپۍ دی، نو د پریس او د هغې د جایداد او د هغې د ځمکې په قیمت کې زکات نشته دی. د هغې نه چې کومه منافع راځي، ګټه راځي، هغه ګټه که په خپله نصاب ته رسېده او که په خپله نه رسېده نور مال ورسره و د هغې سره به یوځای کړي، د هغې نه به زکات ورکوي. دا عام اصول دی، عامه طریقه ده د تجارت په اموالو کې. نو دا هغه اموال دي سره سپین نغدي روپۍ، مالی تجارت او د دې پنځو واړو یا د دې بعضو مجموعه چې دا راجمع کې په دې کې شریعت زکاتونه فرض کړي دي. د دې نه علاوه چې کوم څیزونه د مسلمان زیرې استعمالي یا د هغې د زندګۍ بنیادي ضرورتونه دي، نو هغه کې زکات نشته. نن سبا د الله فضل دی، د هر سړي په کور کې 2 3 موټرې ولاړې دي او د یوې موټر یو موټر قیمت لکونه روپۍ دی، زکات پکې نشته. او د یو سړي کور د دنیا د فرنیچرونو ډک دی، زکات پکې نشته. د بسترونو ډک دی، زکات پکې نشته.